بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. سورہ کوثر شروع کو. د کوثر معنا دا خیر کثیر. نو خیر کثیر دسی یو لپیٹ او خیټه لري چې د دنیا تمام خیرونه پکې رادننه دي. تمام. نو دا یو ډېر معنیخیز لفظ دی او ډېر بهترین لفظ دی او خوږ لفظ دی. نو دا راواګیستی شو دې صورت ته به توري نوم کې سورې کوثر، هغه صورت چې پای کې د کوثر ذکر راغلی دی او مکی دی، د هجرت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې نازل شوی. مضمون هم بالکل د مکی صورتونو او د مکی دور سره تعلق ساتي. دو خبرې الله رب العزت په دې کې کوي. یو خبره دا ده چې د الله تفضل او مهرباني او نعمتونه په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ذکر کوي چې څومره لوی انعام او احسان الله تعالی ورته ورکړی دی، او بیا چې څومره احسان او انعام لوی نو د هغې شکریه هم لوی. نو الله تعالی دا هغه شکریه بیان هم کړی دی چې شکریه به ته زما داسې ادا کې چې فصل لربک وانحر. او دویمه مسله دا ده چې کفار او خاص کر عاص ابن وائل په مکه کې دا یو پروپیګنډه به کوله چې دغه یو سړی دی او دغه بچي وشو او مړه شو، او چې خاص کر ابراهیم د ماریې فرزند دینا. نو دا قسم خبرې شروع شو چې بس د ده هم دغه د در ژونده پورې خبره ده او چې دی مړ شو بیا به د څوک نام و نشان وانه دي. نو قرآن کریم کې د هغې الله تعالی جواب وکړو. نو ان شانک هو الابتر دا دغه جواب دی. نو جواب تفصیل به زه تاسو ته اوس وکړم، دا ترجمه تاسو ولیکئ. انا اعطیناک الکوثر، یقینا درکړی دی موږ تا ته اے محمد صلی الله علیه وسلم الکوثر خیر کثیر. نو شکریه به څه کې فصل لربک، پس عبادت کوه د خپل پروردګار او خاص کر مونځ کوه، او ونحر علالي کوه د خپل پروردګار دپاره قربانۍ کوه. ان شانئک یقینا بغض کوونکی تا سره، یقینا هغه کینه کوونکی تا سره، یقینا هغه بد ګڼونکی تا لره هو الابتر، همغه لنډې بوچې دی، هغه میرات دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله کوثر ورکړی دی. د کوثر ډېرې ترجمې دي. زما په دې کتابونو کې یو کتاب پروت دی البحر المحیط ورته وایي نیاغلی. البحر المحیط، دی بحر المحیط کې 26 معناګانې کړي دي. څو؟ 26 معناګانې کړي. خو د ټولو نه وروستو د مصنف رحمه الله ابو حیان اندلوسی رحمت الله علیه بیا چې د کومې معنا ترجیح کړي نو زه هغه تاسو ته وایم. هغه ترجیح معنا دا ده چې د کوثر لاندې څومره چې دینی او دنیایي نعمتونه دي، څومره دینی او دنیایي نعمتونه دي، او څومره چې محسوس او غیر محسوس نعمتونه دي، دا ټول د دې لاندې راغلي دي. عبدالله زوی د عباس رضی الله تعالی عنهما ته یو سړي ته تپوس وکړو، صاحب دا کوثر څه ته وایي؟ نو حضرت عبدالله زوی د عباس نعمت ترجمان للقرآن ورته ویل چې الخیر الکثیر، الله پیغمبر ته خیر کثیر ورکړی. وجی داسې دا خلق خو دا زوتهی چې دا په جنت کې یو نهر دی یا په محشر کې یو نهر دی او هغه الله تعالی او حوض دی الله پیغمبر ته به ورکوي. هغه ویلاو هغه حوض من خیر الکثیر دی، هغه هم خیر کثیر کې شامل دی. نو دا خیر کثیر داسې معنا ده
چې څونه معناګانې خلکو کړي دا دې په خېټه کې پرتې دي. پرې پوهېږئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیثو کې بلکې مولانا شبیر احمد عثماني لیکلي دي چې حد تواتر ته رسېدلې ده د کوثر مسله. احادیث حد تواتر کې دي او په دې کې بعضې احادیثو کې راغلي دي او اکثریت د دې دی چې دا به په جنت کې، او بعضې احادیثو کې راغلي چې دا به محشر کې. غټه خبره د علم حدیث کې د تطبیق ده چې دغه احادیث دي او بې شماره دي چې په محشر کې دی، او دا احادیث دي او بې شماره دي چې په جنت کې دی. نو تطبیق یې څه دی؟ نو تطبیق محدثینو دا کړی دی چې دا حوض کوثر اصل خو په جنت کې دی، بنیاد یې هلته دی، نهر هلته دی، خو په محشر کې به الله دې لپاره هلته یو حوض تیار کړی او هغه اوبه به دلته په د قیامت په ورځ باندې دې ته راغورځېږي او پیغمبر خدا به په خپلو امتیانو باندې څکي. دې وجه نه روایاتو د حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي زه به په حوض کوثر ولاړ یم او زما ملګري او صحابي خو مراد نه امتیان دي، زما امتیان به را رواني، بس ناڅاپه به یې پرشتي ونیسي او ګس طرف ته به یې راکاږي، ګس طرف ته به جهنمي. نو زه به ورته یم چې او صحابي دا زما امتیان دي. نو ما ته به په جواب کې ویلی شي یا محمدو ما لا تدري ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی الله علیه وسلم ته څه خبرې چې ستا د وفات نه وروستو دې خلکو کوم بدعات او رسومات نو ساز کړي، کومې نوې خبرې دوی په دین کې ځانه نوې راایستلې. نو زه به ووایم چې په سحقا لهم خدا نو هلاکت دي ولا چې دا کار یې کړی. او ډېر لوی عجیب غوندې باسونه په حوض کوثر کې دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم د بخاري حدیث دی چې زما دا منبر نه دی کم په مدینې منورې په مسجد کې چې دی دا د حوض کوثر په غاړه دی، او دا حوض کوثر چې دی د دې یو بازو د یو میاشتې په مزل باندې وي، او د دې اوبه چې دي دا د پویو نه سپینې دي او د ګبین نه خوږې دي، او د دې لوښي دا به د سپینو زرو وي او د اسمان د ستورو په انداز باندې وي، دونه به یې لوښي. او دا اوبه چې یو ځل سړي اوس کړي بیا به نه تږی کېږي. او د ریان هم دغه ترجمه ده، نو معلومیږي چې ریان کې هم دغه بمبه لګېدلې وي، د حوض کوثر بمبه وي. ځکه هغې باره کې هم دا راځي چې روژهدار به په ریان دروازه باندې د جنت ورځي او اواز به ورته کوي چې روژهدارو داسې راځئ، اگر چې د ټولو دروازو نه به ورته اواز کېږي، ټولو دروازو نه، خو دی به په ریان ورځي. نو هلته داسې اوبه دي چې اوس کې بیا به نه تږی کېږي. او دې معنا دا نه چې تنده به یې ختمه شي، اوبو ته خو به یې شوق کېږي، لذت دپاره به یې څکي، خو تنده به ورته نه، کوم چې د محشر تنده ده هغه به په دې ماته شي بس. نو دې کې ډېر لوی بحث نورم دی، خو خلاصه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی څونه نعمتونه دینی او دنیوي ورکړي دي. قرآن کریم یې ورکړی، دا هم حوض کوثر دی. وحی جلی او خفي دواړه وله ورکړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله تعالی دنیا کې سرخوی ورکړله او غلبه یې وله ورکړله، اسلامي حکومت یې وله ورکړه، اختیارات یې وله ورکړه، د کفر قلع او قمع یې وکړو، بیت الله شریف یې د بوتانو نه خلاص کړه، فتح مکه یې وکړه، بدر کې غزا کې الله تعالی هغې ته کامیابي ورکړه. دا ټول خیر کثیر دی چې الله تعالی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی. او دې حده پورې چې په قیامت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مقام محمود چې ورته وایي
چې په حدیث کې راځي د هغه د خدای په بندګانو کې یا کرسی یو سړي ته به میلاویږي، او زما امید دی چې انشاءالله هغه زه به یم. هغې ته وسیله م وایي. او نبی اکرم وایي ځکه دا وایي چې اذان وشي نو تاسو دعا کوئ، مال د الله تعالی نه وسیله وغواړئ، هغه به بالکل الله رب العزت ته نږدې لګېدلي وسیله قرب ته ویلی کېږي. په هغه مقام محمود باندې به چې نبی علیه السلام فایز شي نو هغه به سپارش کبرا هم کوي، د هغه په سپارش باندې به دا ټول خلکو د حساب کتاب شروع شي، او خصوصي سپارشونه به هم کوي د خپل امت د خلاصولو دپاره بې شماره ځله به، ځکه څنګه چې په د مونځ د معراج په شپه کې څو ځله د امت دپاره د الله د دربار او د موسی علیه السلام په منځ کې چکر والیو او د 500 نه 15 کړي، نو انشاءالله دقسې به د الله د دربار او د امت د جهنم نه د راوستلو په منځ کې بې شماره ځله پیغمبر خدا حدیث کې راځي ځي او راځي او خپل امت کوشش به کوي چې راوباسي. صحابه وایي ته به موږ څنګه پیژنې، دا دنیا به ډکوي، قیامت کې به موږ څنګه پیژنې؟ وایي تاسو به غرم محجلون، د اودس کولو د وجې نه به ستاسو تندي پړه کېږي او لاسونو خپې به هم پړه کېږي، زه به په امتونو کې تاسو پرې پیژنم. دا به زموږ شعار وي انشاءالله. دا نور هم پکې ډېر څه دي، خو دونه لوی نعمت چې الله تعالی وکړو نو لوی نعمت په مقابله کې لوی شکر پکار دی. او لوی شکر یا به په بدني عبادتونو کې وي او یا په مالی عبادتونو کې. په بدني عبادتونو کې د ټولو نه اوچت عبادت هغه مونځ دی، د ټولو نه اوچت عبادت هغه مونځ دی. د دې وجې نه قیامت کې چې کله حساب کتاب کېږي نو لومبنی حساب کتاب به د مونځ په باره کې کېږي. د عباداتو په باب کې چې کله حساب کتاب کېږي تپوس کېږي نو د مونځ په باره کې به کېږي. نو دا ډېر اهم عبادت دی د الله تعالی په عباداتو بدنیو کې. نو فصلی لربک، خدا چې دونه لوی احسان در باندې رب کړی دی نو ته بندگی کوه، عبادت کوه او خاص کر مونځ کوه د خپل رب دپاره. او ونحر او قربانی کوه د خپل پروردگار دپاره. په عباداتو مالیو کې قربانی کوه، ځکه چې قربانی دا په عباداتو مالیو کې ډېر لوی شان لري، او د هغې د شان وجه اصل کې طالب العلمانو دا ده، د هغې د شان وجه دا ده چې دا قربانی اصل کې د جان وه چې یو بنده خپل ځان راوالي او د الله دربار کې او د الله مخې ته حلال کي. خو د بعضې مقاصدو او مصالحو په وجه باندې الله رب العزت مهرباني وکړه او د جان قربانی د څاروي په قربانۍ باندې بدله کړه، لکه د اسماعیل علیه السلام او د هغې د باباجي حضرت ابراهیم علیه السلام په واقعه کې چې څه دي ستاسو مخې ته. دا قربانی اصل کې د جان قربانی وه، خو الله مهربان د جان په ځای باندې مال وګرځوه. دې وجې نه د قربانۍ ډېر لوی حیثیت دی. او قرآن مجید کې دا ډېرو ځایونو کې دا دواړه مونځ او قربانی الله جمع کړي دي. تاسو داسې وایئ چې د مؤمن آخري شان بدایي، د مؤمن آخري خبره بدایي، ان صلاتي و نسکی و محیایا و مماتی لله رب العالمین و بذالک امرت وانا اول المسلمین. شته کنه قرآن کې ده ان صلاتي یقینا منظمه عبادات بدنیه زما، و نسکی او قربانی زما یعنی عبادات مالی زما، او خلاصه دا ده چې زما ټول ژوند او زما مرګ دا د الله رب العزت دپاره دی. چې مؤمن دې حد ته ورسي دا صحیح مؤمن سازي چې د هغه هر کار د خدای دپاره شي، د دنیا د شهرت د نوم کولو دپاره نه وي، خالص د الله د رضا دپاره وي، نو بیا دا مقبول وي. او د ونحر معنا دا هم په احادیثو کې راغلې ده چې په سینه باندې لاسونه کېده. نو دا خو به اهل حدیثو به بریتونه تاو کړي که نه چې دا واوري چې د ونحر معنا دا هم ده چې په سینه باندې لاس کېده. مولانا شبیر احمد عثماني حواله ورکړي په ابن کثیر باندې
چې دا روایات ابن کثیر نقل کړي دي چې په سینه باندې لاس کېده، خو دغه ټول روایاتو باندې ابن کثیر په خپله باندې بیا کلام کړی او ضربکاري پې کړې ده. نو خبره دا شوه چې په دې کې هیڅ صحیح روایت نشته. په سینه باندې د لاسونو په هیڅ صحیح روایت کې د دې ثبوت نشته دی. نو دا معنا کمزورې ده. هغه معنا ډېره دلچسپه ده کومه چې ما مخکې وکړه چې هغه قرباني کول دي. خبره باندې ما پېښ شوی. نو په سینه باندې د لاسونو په حدیث کې نه دي راغلي. البته فوق السره او تحت السره دواړه روایت شته، د نامه نه پاس او د نامه نه لاندې. نو څنګه چې نامه نه لاندې لاس کې ډېر لاندې به نه ځي، نو د نامه نه بره چې لاس کې هم ډېر بره به نه راځي. په دې پوهېږئ که نه؟ نو سینې ته به نه رارسي، ځکه چې فوق السره خو هم ستا د سینې نه علاوه ځای شته که نه شته؟ تاسو خپل نوم نه دی معلوم څه پوهېږئ په دې باندې. نو داسې مبالغه به هم نه کوو چې په دې ځای کې لاسونه ایښي او که روایت وي نو روایت ټول کمزوري دي. حافظ ذکر کړي او په خپل یې رد کړی دی. دویمه مسله واس و دغه چې کوم دی عاص ابن وائل دا خبره به بار بار کوله چې دغه یو سړی دی میرات دی او بس د ده د ژونده پورې خبره ده، بیا به یې څوک نوم وانلي، دا کوم مشن چې شروع کړی دی دا به ایر تیر شي او ختم به شي. پروا مه کوئ، دا به یې تسلي ورکوله کفار او مشرکانو ته. نو الله رب العزت وفرمایل چې ستا دا مبغوز او بغیز چې څوک دی دا اصل کې ابتر دی. ابتر اصل کې په سارو کې هغې ته وایي چې لکۍ ټیکټ شي، بونډې، پوهېږئ پرې باندې. او د عربو په ژبه کې چې د چا نارینه اولاد بنو نو هغې ته به یې ابتر وایه. نو نبي علیه السلام خو الله ورکړي وه هلکان، تقریبا 3 یا 4 بچي الله تعالی هلکان ورکړي دي. جنکۍ خو خود خدای پاک 4 ورکړی وي، خو هلکان یې هم ورکړي، خو هلکان ماشوموالي کې مړه شو. او دې کې هم د الله حکمتونه وو، دې کې هم د الله حکمتونه وو چې نوسي خلکو حلالول نو زوی بیا خلکو نه حلالولی. هسې خبره کوم حضرت حسین په کربلا کې حلال نه شه، د ماښام په مانځه ولاړو په ولاړ یې ته سر پرې کړ. دا زما یو سوچ دی، تاسو دې ته سوچ وکړئ. دې کې د الله ډېر حکمتونه دي. نو الله د پیغمبر بچي نارینه پرې نه ښودل، وفات یې کړ د هغه په ژوند کې واړه د ټول نه زیات ابراهیم و 13 میاشتو په عمر کې وفات شو. نو دا یو پروپیګنډه هغې کوله. نو الله رب العزت ته هغې جواب وکړو، پیغمبره ته ولې پرې دلګیر کېږې؟ ان شانئک هو الابتر، ستا بغیس او تا سره بغوس کوونکې، ستا هتک کوونکې، ستا کنزلمار، ستا دشمن هو الابتر، هغه لنډې بوچې دی او هغه میرات دی. ځکه چې د ده به څوک د ده د مرګ نه وروسته واس ابن وائل به څوک نام و نشان د ده به ورک شي، نوم به یې څوک نه علي په نیکه باندې. نیکه ځکه نه یم چې ما خو اوس هم چې کوم دی 1400 کاله پس نوم واخیسته د عاص ابن وائل، نو ټکی به ورسره دی. دا مولانا شبیر احمد ورسره ټکی ایښی دی. دا په قرآن کې ډېر ماهر عالم دی. دا تاسو ته وایم دغه یو ټکی ته نه دغه شوی په یا که نعبدو یا که نستعین وجې نه چې دغه څوک وګوري چې دا کېدي. هلکه دغه مه کوه، دا خو انسان دی، سړی دا کېږي. وروسته وګوره نور چې قرآن یې څنګه تشریح کړې ده. زموږ شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه صاحب دا په لاس تیر تاریخ کې چې موږ ابتدا کې دا نه ترجمه کوله، دا به ورسره خواته پروت و. فواید د مولانا شبیر احمد دا ډېر بهترین کتاب دی. دا وګورئ، دا ځان لوالی. هغه دا د نیکۍ ټکی به کوي، ته نیکۍ ذکر به د نه کېږي او هر چې ته یې ستا شان دا دی چې په دې منبرونو باندې، په دې خطبو کې، په دې مجالسو کې چې څنګه د الله ذکر کېږي نو ستا ذکر به ورسره کېږي. داسې یو کمزور حدیث هم په دې باره کې شته دی چې کله زه ذکر کېږم نو ته هم چې ستا ذکر به هم خلک کوي. او بالکل عملی وجود کې داسې خطبه یو خطیب نه وایي چې د الله رب العزت ذکر کوي او جناب رسول الله ذکر پکې رانشي. داسې یو واعظ وعظ نه کوي، بلکې هر یو سړی چې الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین،
نو والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد واله واصحابه اهل بیت، دا په هر ځای کې داسې. او نن د الله تعالی احسان دی، 1400 سره پاسه 1400 کاله بعد په کروڑونو فرزندان اسلام نارینا او په کروڑونو فرزندان اسلام دختران اسلام په کروڑونو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه او د هغې د باندې درودونه او د هغې ذکر او د ټولو نه زیات درود د احادیثو استادان او د احادیثو طالب العلمان وایي. دا یو سوالیه جمله ده، څوک په دنیا کې ډېر درود وایي د احادیثو عالمان او د احادیثو طالب العلمان. خو چې کوم حدیث وی عن النبي صلی الله علیه وسلم عن النبي علیه الصلاة، بس درود به وی پوهېږئ په دې باندې. نو دې وجې نه ان شانک هو، ان شانع په معنا د بغیض ته وایي، بغض کوونکې، دشمني کوونکې، خیرخواهي نه لټوونکې، همدقه ابتر دی. نو شانع دا مبتدا ده، مضاف الیه، او ابتر خبر دی، او هو پکې ضمیر فصل دی، یعنی معنا دار تاکید دی، یعنی معنا ستا دا شانع بندې په دې بوچي والی کې او په بونډي والی کې او په میرات والی کې بندې تا نه دی. ستا هر کلمه گو چې دا کلمه ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، استا فرزند دی. دیو وجه نه یو کمزور حدیث هم په دې باره کې موږ به دې فنونو په کتابونو کې طالبانو ته د آل تحقیق چې به م کوو نو داسې به م ورته ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې یو حدیث هم راغلی دی چې کل تقی نقی فهو اهلی، اگر چې معنی بالکل درسته ده. کل تقی، هر پاک سړی د عقیدې او د عمل په لحاظ سره، نقی پاک ساک د ګناهونو نه، فهو اهلی دا زما بچی دی. پوهېږئ په دې خبرو باندې. نو دې اوس خبره دا ده چې دا د عاص ابن وائل یوازې خبره نه ده، د هغې زمانې نه تر د قیامته پورې چې څوک د رسول الله سره بغض کوي، څوک د رسول الله سره کینه کوي، څوک د رسول الله سره سپکه کوي، دا هم د پیغمبر سپکه ده چې دی خاتم النبیین نه مني، لکه قادیانې ملعون. یا هغه دایم هتک دی چې څوک حدیث نه مني، لکه منکرین حدیث. او دایم هتک دی چې د پیغمبر خدا کړه نه خپلوي، لکه بدعتیان. د دې وجې نه دا ټول د پیغمبر خدا، دا موجوده یورپیان، دا یهودیان، دا هندوان، بلکې ټول موجوده د کفر دنیا او ورسره د منافقانو په اسلامي ملکونو کې د منافقانو دنیا چې سربراهان دي تقریبا، دا ټول په دې شانع کې نن داخل شوي، ټول د پیغمبر خدا بدخواهان دي. چې پیغمبر باندې سړي له کینه نه ورځي که نه، نو په دې مسلمان به څه ګلی وکړي چې د پیغمبر د پیغمبر د مینې نه د هغه سینه ډکه نه وي، په داسې مؤمن به څه وکړي چې په پیغمبر باندې غیرت نه کوي، داسې مؤمن باندې به ته څه وکړي. موږ نن دې حد ته رسېدلي یو. الله رب العزت دې د پیغمبر زموږ دا سینې د پیغمبر خدا د مینې او د محبت نه ډکې کړي، او عملا او علما الله تعالی دې موږ د هغې پسې روان کړي، او زموږ عقیدې او عمل دې الله دقسې درست کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب. دعا وکړه یا الله موږ د قرآن په اسرارو، لطایفو، ترجمو او باریکو باندې پوهه کړي. یا سره سره موږ په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي. دل څوک کار کوي کامیابي کې، څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي، که بدقسمتۍ تباهي کړي. الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي. څونه زموږ مشران، زنانه، نارینه، مشران، کشران وفات دي، خدای ټول وبخښي. څونه د مسلمانانو بیماران ټول د شفا کامله عاجله ورکړي. خدای دنیا په مختلفو حصو کې مسلمانان د کفارو، صلیبیانو، یهودیانو، هندوانو، دهریانو د لاسه په مصیبتونو کې پراته دي. یا الله تعالی د هغې په خپل غیبي امداد باندې، په خپل غیبي قوت باندې هغې له رهایي ورکړي او هغې له نجات ورکړي. او دا کم ظالمان، مشرکان او کافران او منافقان چې مسلمانان معذب کوي، الله تعالی دا نیست و نابود کې، بې اثره کې، دا مال غرق کې، خدای دا وسلې پوچي کې، او خدای خپل قهر و غضب سره مخامخ کې. زموږ دا ملک پاکستان
دا مستحکم کې په اسلام باندې په شریعت باندې او دا تمام دنیا د مسلمانانو یو بهترین او محفوظه کلا وګرځي. یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي، خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه